نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. خپلو ټولو هیوادوالو په خاص ډول مهاجرینو ورونو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پاکستان نه د مهاجرینو د اخراج په اړه باید ووایو چې اسلامي امارت د مهاجرینو درد او غم او تکلیف خپل درد غم او تکلیف بولي او د دې د مشکلاتو د حل کولو لپاره ټول امکانات په کار اچولي دي. ټول امارتي ادارو او مسؤلینو ته د مهاجرینو د مشکل رفع کولو دپاره امر او هدایت کوم چې باید ټول ادارې د امارت که نظامیان دي که ملکیان دي ټول امکانات په کار واچوي تر څو د مهاجرینو د سرپناه، خوراک، څښاک، علاج، تعلیم او نور ټولو ضرورتونه یې رفع شي او هیڅ شی ونه سپموي. د دې د مشکلاتو د حل دپاره به ټولې لارې په کار اچوي چې هیڅ یو ستونزه دې مسلمانانو ته پیښه نه شي او موږ تر خپل بشري توان او طاقت پورې د دوی د مشکل د رفع کولو دپاره خپل ټول امکانات په کار واچو. او مهاجرین وروڼه دې په دې سره نه ناامیده کیږي، ځکه چې تاسو ښه پوهېږئ چې د بل وطن د بل کور متل دی وایي پردی کټ تر نیمو شپو دی. 40-45 کاله دې مسلمانانو په دې ملک کې تېر کړل، خدمت یې وکړ، د دې ملک خدمت یې وکړ، ټوله زراعت، دکانداري، تجارت په دغو مسلمانانو سره آباد و. خو اوس هغه مسلمانان چې تقریبا 40-45 کاله په دې ملک کې د امن گزاره کړې وه او هیڅ نه وه خطر یې نه و پیښ کړی، اوس د داسې مشکل سره مخ شول. نو دوی دې ناامیده کیږي نه، دوی خپل کور او خپل وطن خپل ځای ته را روان دي. حکومت، امارات او ولس به یې ټوله خدمت کوي او ټوله د دوی خدمت ته آماده دي. نو محترم ورونو مسلمانانو، د هر چا چې هر څومره توان او طاقت وي چې په ورځ د محشر الله جل جلاله زموږ ستاسې څخه پوښتنه ونه کړي او په هغه جواب کې بیا ورته ناکامه یو، لاجوابه یو چې الله وایي دا زما مخلوق، زما بندگان په داسې غربت و مسکنت و تکلیف و بې عزتۍ و خوارۍ کې راوشړل شول، تاسې څه مرسته وکومک ورسره وکړئ. نو ټولو مسلمانانو ته پکار دی چې خپل خدمت چې هر څه یې په توان کې وي د خپلو ورونو څخه یې ونه سپموي. او بل د پاکستان واکمنو ته وایم، هغه واکمن چې دغه پروسه یې په لاره اچولې ده او دغه د مسلمانانو ازار او تکلیف ته یې ملا تړلې ده، هغه که دغه لنډمهاله یا د موقت وخت واکداران دي او که نظامي جنرالان دي چې د مهاجرینو افغانانو د ازار، تکلیف، مشکلاتو رسولو څخه خلاص واخلي. د بېګناه مهاجرینو نیول د هغو کورونو ته
ورننوتل، د هغو کورونه ورانول، مالی زیان ورته رسول، د هغو سرمایه ضبطول او په راستنېدلو کې مختلف شکلونه ازار و اذیت ورته جوړول، په تورخم چمن کې تر شنه اسمان لاندې په یخ کې په ورځو انتظارول. هغه کارونه دي چې هیڅ قانون، که اسلامي قوانین دي، که بشري قوانین دي، که د همسایه‌توب هم جواري قوانین دي، هیڅ یو قانون د دغه اجازه نه ورکوي چې همدغه کړنه یو څوک د چا سره وکړي. حکومتونه که لنډ مهاله وي که اوږد مهاله وي، دا ورته مناسب ده چې په خپل د حکومت په جریان په وخت کې داسې کارکردګي وړاندې کړي چې هم په ولس کې د دوی هم په بیابان کې د دوی د خدمتونو خلک ستاینه وکړي. نو زموږ د دوی څخه په کلکه دا غوښتنه ده چې افغانان دي په بې عزتۍ سره نه راباسي، افغانانو ته دي نور ازار نه ورکوي، افغانانو ته دي کافي وخت ورلره ورکړي چې په ښه ابرو و عزت سره خپل ملک ته راستانه شي. که دوی دا خبره کوي چې ناقانونه مهاجرین موږ باسو، دا د ده مال، د ده کور ورانول، د ده بې عزتي کول، دا په کم قانون کې دی؟ مهاجر خو دا ستا په اصطلاح چې دا ناقانونه دي، دا د دوی مالونه چې پیسې ځینې اخی، موټرسایکل ځینې اخی، موټر ځینې اخی، کور یې ور ورانوي، دکان یې ور خرابوي، مالونه یې ضبطوي. دا عجیبه نظام دی، دا عجیبه هدایت دی د دې نظام چې و دې خپلو عسکرو ته یې کړی دی چې هیڅ د یو مهاجر مال دې په امن کې نه وي، سر دې په امن کې نه وي، عزت دې په امن کې نه وي، سرای و موټر دکان دې په امن کې نه وي. خو مسلمان به یې، همسایه به یې، همجواره یې، د آینده فکر ولې نه لرې؟ په دغه کردار باندې ته بیا څه توقع لرې چې زما او د دې ګاونډي د ملک په مابین کې به په څه شکل بیا زندګي وکړو؟ سړی چې د یو همسایه سره په یو سرای کې ګزاره کوي، څنګ پر څنګ په سرایو پراته وي، کوشش کوي چې د همسایه سره ښه ګزاره وکړو چې آینده مو په خیر وي. بیا چې ته راباسې د دې حق چا درکړی دی چې ته یې بې عزته کوې؟ د دې حق تا ته چا درکړی دی چې ته په کورو ته ور اوړې؟ د دې حق تا ته چا درکړی دی چې د په موټر کې موټرسایکل بایسکل راخیستی تیز یې نښته کوې؟ د دې حق تا ته چا درکړی دی چې هغه په جیب کې لکو دوه لکه کلدارې راخیستي ودانه در کومه؟ ته څوک یې چې د ده مال شتمني ضبطوي؟ په دنیا کې یو قانون شته چې دغه چې د مسلمان پر مال چې الله سپارتوبه راوړي، هغه که حکومت دی که نظام دی که شخص دی. د الله څخه وبېرېږي، د الله د قهره وبېرېږي او د خپل آینده فکر وکړي. که چیرې داسې وي چې دغه واکمنان که هغه ملکي دي که نظامي دي چې اوس په واک کې دي، که جنرالان دي، که دوی د امارت سره مشکل لري، مشکل خو په تفاهم حل کېږي، مشکل خو په مذاکره حل کېږي، مشکل په خبرو حل کېږي. راسه کښېنه، ته څه مشکل لرې؟ کښېنه نو خبره به وکړو. هره ستونزه چې لرې، که ستا ستونزه زما سره لرې، د حکومت سره یې لرې، د امارت سره یې لرې، او زور یې هلته در دغه بېګناه مسلمانانو باشه، دا کم عقل دی، کم منطق دی، کم تعقل دی؟ دا خو سل په سل کې د ټولو نورمونو د ټولو اصولو خلاف دی. که د امارت سره مشکل لري خو راوړاندې څه په چیش کې مشکل لري، خبره به سره وکړي. د دغو دربدرو چې دا 40 کاله ستا په ملک کې چارې اړې کوله،
چا به نانوایي کوله، چا به خټ کولې. سبحان الله، دغه څه جرم کړی دی چې په دومره بې عزتي یې راباسي. خیر، دا خو د حکومتونو او د واکدارانو پالیسۍ دي چې خپل ملک هم په مشکلات کې اچي او د نورو ګاونډیانو خیال و فکر هم نه ساتي. خو د پاکستان د مسلمانانو د ولس علماء کرامو او سیاسي ګوندونو چې له افغانانو سره یې ښه وخت تېر کړی او د مهاجرینو وروڼو سره په دغه روان ظلم کې چې پر دوی باندې روان دی، د هغو د مخنیوي دپاره یې خپل ټول توان و طاقت په کار اچولی دی. الله جل جلاله دې دوی ته یې وزرونه ورکړي. او تاسو ته معلومه ده چې د اسلام او همسایه‌توب اخلاق موږ ته د یو بل د احترام درس راکوي. د مهاجرینو او مسافرینو بېعزتي او بېقدري هغه کار دی چې پیغور او بدنامي به یې تاریخ ته پاته کېږي. او دا ښکاره خبره ده چې د دې پاکستان او د افغانستان د مسلمانانو په مابین کې یو ښه اخوت او ورورګلوي هم پخوا وه، هم اوس ده، هم به په آینده کې وي. حکومتونه خو ځي و راځي، بدلیږي، نیک حکومتونه هم راځي، بد هم پر یو ملک راځي. خو ملتونه به پراته تر ورځ د قیامته پورې به هغه خو خطه د مځکې نه بدلیږي. نو مسلمانانو، افغانانو، پاکستاني وروڼو مسلمانانو ته د الله پاک دا توفیق ورکړي چې تر قیامته پر دې مځکه زندګي سره کوي، نسلونه دي چې ښه د ورورګلوۍ او د ښه همسایه‌توب زندګي سره وکړي. په پای کې یو ځل بیا مهاجرینو وروڼو ته ډاډ ورکوو چې اسلامي امارت به ستاسو خدمت تر پایه تر خپله وسه پورې کوي انشاءالله. الله دې ستاسو ټولې ستړیاوې په خپل دربار کې قبول کړي. الله دې ستاسو مشکلات حل کړي. الله دې تاسو ته د دې هجرت او تکالیفو عوضونه په دنیا او آخرت کې در نصیب کړي. موږ به ستاسو سره تر مرګه همکار یو. موږ به ستاسو خدمت کوو، موږ ستاسو خادمان یو. تاسو ډېر مطمئن واوسئ. موږ ټولو ادارو ته دا قاطع امر کړی دی چې وس و توان طاقت مو وي د دې خپلو وروڼو خدمت ور وړاندې شي. نو ډېر په ډاډ او په اطمینان سره خپل ملک ته راځئ. الله دې ستاسو ستړیاوې، ستاسو تکالیف په خپل دربار کې قبول کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.